رستینو مونږ هم په پوهېږه که په کال کې سره لسته سپېړو باندې سینې توال جنت ته ځي نو مونږ خدای او قرآن وایو چې دا دومره خواریانې کوو او غرق شو بل لسته سپېړې به ځان له په محرم کې ورکوو خبره به خلاصي دا مې شیعو ته په پاړه چنار کې ویلي بله خبره مې ورته کړې وه 15 کاله وشو زما داخله په پاړه چنار بند کړې بله مې ورته دا کړې وه چې زه یوازې د سنیانو ملا نه یم د شیعګانو ملا یم خوشحال شو ډېر زه خو د شیعګانو ملا زه د هر چا ملا یم څوک چې زما خبرې ته غوږ دي زه د هغه ملا یم ټیک شو دي ما زه د شیعګانو ملا خوشحال شو خو مالیه او خبره درته وکړم په دې مې پوه کوي چې سینه والو کې جنت دی وی چې او جی من بکا او ابکا او تباکا علی حسین وجبت له الجنه من بکا او ابکا او تباکا چا چې وجړل یا بلو جړولو یا شکل د جړا جوړ کو وجبت له الجنه اغله جنت واجب خلاص شو دا ډیره خبره په دې مې پوه کوي چې سینه والو کې جنت ته وچاو جی مال دا جنت ستاسو د دې مولیانو شیعګانو کې چې کوم معتبر دي د دوی بدی شي د دوی نه دی خوښ ولولې نه دی خوښ نو مال دا مولا ولې کمیس نه وباسي ستاسو دا مجتهد ولې کمیس نه وباسي او په ځان نه راږدي یا چې درکې لږ غوړ دي او مالدار دي نو هغې هسې پکې روان داسې کوي که نه یعنی دا جنت هم د دې غریبانو خوښ دی د دې مالدارو نه دی خوښ مال کما ته نن زما علم اجازت وکړو چې په سینه والو کې جنت دی ته یوازې کمیس وباسي والله زه ورسره بلکل بربنډېږم او په ځان راږدم چې پته ولګي چې راشئ جنت ګټل دی ته وي بای خدای ته وګورئ خدای ته وګورئ دوی ته مو وایه چې یا به ټیک کمیس وباسي ته به هم په ځان ږدې او یا یې مونږ هم ځان نه وو هلکه یا به تم ځان وهي زه ولې ووام زما دا ملیان دي ما ته دې ووایي چې ګیره دې ډېر ښه کار دی او د خپله ګیره نه یې خپېږي والله چې په ټکي مړ کوم مونځ ډېر ښه شی دی او دې مونځ نه کوي ما ته وایي چې ښه شی دی په ټکي وجنم سینه والو کې جنت دی او په خپله نه وهي او مونږ دې غرق کړو سینو نه وینې روانې شو یا به تم کمیس وباسي یا یې مونږ هم نه وو صاحب غوبل جوړ شو هغه عوام راغه مجتهدینو ته وایي چې یا به کمیس وباسي یا یې مونږ هم نه وو دغه وګورئ ما ته وګورئ سړی چې 14 کاله قید تیر کړي 14 کاله او 14 کاله پس راخلا شي او په کور کې ناست دي او احبا او دوستانې وله راځي نو دوستانې ورته جاړي که خاندي خوشحالي جاړي خو نه کوي که جاړي ول نو امام حسین 10 ورځې تکلیف تیر کړی او نن هغه په جنت کې دی نو موږ ته د هغه د جنت کېدو خندا او خوشحالي پکار ده که راته ژړا پکار ده او ویلي چا دي ویلي چا دي ویلي جناب محمد رسول الله دی سیدہ شباب اہل الجنہ امام حسن و حسین د جنت د ظلمو مشران پیغمبر ویلی چا ویلی پیغمبر ویلی ان فی الجنت نهرا من لبن لعلی وحسین وحسن مونږ ته خوشحالي پکار ده که مونږ ته جړا پکار ده تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو عرض مې دا چې سوچ وکئ جړا په دې خپل ملکو کا مفتی محمد حسن خبره مې درته کوله ډاکټرانو ورته وویل چې ښه صاحب خپله نه پرې کوو نشه نه در کوو خو لیکلي راکړه که ته مړ شو نو خپل ذمهوار دی هغه راوړئ کاغذ مفتی صاحب ورته ولیکل
چې کزه دیخ په پرې کول نه مرشم زما ذمہواری په خپل ځان ده ډاکټران به ذمہوار نه ډاکټران شروع شو په پرې کول د تم ګوري تم پرې کوي د تم ګوري د مسکه مسکه کیږي او اسمان ته ګوري په غوسه شوا ملهم پټای او شوا کټه یوړو شپه تیر شوا سبا ولا ډاکټران رااله چې مړ بي چراله دی ورته خاندي ورته مفتی صاحب دا حال بوے وہ جاؤ بھائی تم نے اپنا کام کیا میں نے اپنا کیا اب اس سے تمہیں کیا واسطہ